عمر یو بہادر ځوانو چانه یریدونه وډاریک موتوي چې زما محمد قتلو چې چا محمد قتل کو صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره با په انعام کې سلو خان سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د ایمان دراوړلو یوسو وجوهاتو دیوسو وجن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راوڑا ہے و مسلمان شوئے دے علماء کرام داغے دا پارا مختلف وجہ ذکر گئی یو وجہ داوا کہ دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پار نبی علیہ السلام خصوصی دعا کری ہوا او اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام آغا دعا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی قبول کرا یورز ابو جہل لعین اعلانوں کو چچا رسول اللہ قتل کو داغد پاروں پہ انعام کی سلو خانی دادو حاکم ابن حشام المعروف ابو جہل داغ اعلان کرے ہو چچا محمد قتل کو صلی اللہ علیہ وسلم دا غي د پاره با په انعام کې سلو خان اغاز ورکوم دا خبر چا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تر ورسا چې حاکم ابن هشام المعروف ابو جہل اعلان کړی دی چې چا محمد قتل کو داغه د پاره با په انعام کې سلو خانی هغه دا غزه نه اراده وکړه چې په نبی علیه السلام پس راشي او قتل کی خو بیا دا سوچو کو اسنه چې دا خبره دروغي چا دروغ خبره خور کړي په خپل راغی دا ابو جهل له تاسو کو چې تا دا خبره کړې او کنه نو ابو جهل وته یاو دا خبر ما کړی دا او چې چا محمد قتل کو صلی الله علیه وسلم داغه د پاره په انعام کې سلو خانی هغه دا غزه نه روان شو تورې پلاس کې رواغستا او وزما محمد قتلو دا غزه نه اراده وکړه ابو جہل تو وہی چې ګره ته بیا د خپل خبرې نه رستا کېږي نه دا خبره به ګره بیا سر ته رسای او ته ټیک راغی د نبی علیه السلام په قتل پسې نو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی چې د نبی علیه السلام په قتل پسې روانو ما نو پلار کی مو قتل چې سکسان دي او یو سخی اغا علی زبا کوي وچ زرا نږدې شوما صحرا دا شاړه دا سوکشته نه دا کسان دي صرف د خپل خدای په نوم باندې سخی زبا کوي وچ زدوی تر نږدې شوم نو ماته یو आवाज وشو د شانه आवाज داسې وشو چې زه داسې غړم لکه زه چې مخاطب کړی و چې دا خبره ماته کوي وی په ما باندې د شاړې نه یو आवाज وشو داسې وی چې یا آل زریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح وی دا आवाज ماتو کو یا آواز آسی شوئے دے خود داسی گرنما چیزی مخاطب کڑے مام ویدا سی آواز ہے چی یا آل
لزريح أمر نجيح رجل يصيح بلسان فصيح ودا چغه مې واورېدم او ما داسې ګڼل چې زه مخاطب کړی ما دا خبره ماته کوي ماته امام بخاری چې کله دا روایت ذکر کوي هغه داسې وایي یا جلیح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح امام بخاری دا روایت پدا طریقہ پدا شان بانی ذکر کړی دی د ذریحن په ځای باندې جلیح راوړی دی هغه مطلب دا دی چې اے سړیا یو داسې خبر اورا یو داسې کار وکړه یو سړی دی چې هغه خلکو له دعوت ورکوي دعوت او چا چې په هغې باندې عمل کړی دی نو هغه سړی کامیاب شوی دی کامیاب هغه سړی څه وایي خلکو ته وایي عبادت کوئ د الله عبادت کوئ دې دا دعوت ورکوي په فصیح ژبه کې دا ډېر فصیح سړی دی دعوت یې دا دی دعوت دې خبرې ته ورکوي يدعو إلى شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعوت دې خبرې ته ورکوي چې خلکو ته وایي د دې ګواهي وکړئ چې الله د الله نه ما سوا بل اله نشته د الله نه علاوه بل اله نشته صرف داغه عبادت کوئ داغه نه علاوه د بل چا عبادت مکوئ عبادت او داسې وایئ چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د دې الله پیغمبر دی دی الله را لېږلی دی سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله ما دا آواز واورېد آواز نو ما وی چې دا ما ته څوک چغې وهي دا آواز خو ماته کوي د هغې نه وروسته زما په زړه کې د اسلام او د نبي علیه السلام سره مینه پیدا شوه دا یو باعث دو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام د راوړلو امام احمد رحم الله یو قول ذکر کوي چې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی پاکي ولاړ له بیت الله کې او د الله عبادت کې د قران روان دي د قتل په اراده باندې وی چې زرا ورسېدم نو زمانه مخکې بیت الله ته نبی عليه السلام راغله ولاړ له د قران کریم تلاوت وکاو بما چې دی ولندې زما په زړه کې رااله چې دا سړی چې دا نبی دا سو جادوګر وانته کې یا شاعر دی شاعر دی چې دا کومه خبرې کیو د راکم کارونه دا سړی ماته شاعر ښکاری چې زما په زړه کې دا خبر رااله وی ډایرک نبی علیه السلام د آیات کریمه تلاوت کو انه لقول رسول کریم نبی علیہ السلام انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نبی علیہ السلام دا آیاتونو تلاوت کړم ما وی چې دا سړی خو شاعر دی نو هغه اشکال می ختم شو ختم داغه جواب نبی علیہ السلام کو چې دا ګره دی او نبی عزت من وینا دا ګره دی او شاعر خبرې نه دی د شاعر بیا ورپسې وی چې ګره دا د شاعر وینا نه دا د نبی عزت من وینا وی چې دا آیاتونه تلاوت کړو ما وی چې زما د زړه نه دی څنګه خبر دی خبر ما وی چې دا سړی خو چرته کاهن دی ترویتی دی وی ما وی چې دا سړی خو کاهن دی وی زما په زړه کې دا رااله وی نبی علیہ السلام ډایرک د آیات کریمه تلاوت کوم ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون وی نبی علیہ السلام وی چې ګره دا د یو کاهن وینا هم نه
دا ګره د یو کاهن وینا نه دا ستا په زړه کې چې څه اشکال لیم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوقع الاسلام فی قلب کل موقع عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوقع الاسلام فی قلب کل موقع عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې زما زړه ته د ایمان او د اسلام هغه خبرې ورننوتې د زما د زړه ګډ ګډ تراله دا یو عجیبه دین دی چې داسې کار دی پکې بیا کوم اشکالات چې زما په زړه کې خو ختم شو د هغې نه مې په زړه کې څه لږ لږ اثر پیدا شو بل دا چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د اولې نه کوم اواز اورېدلی او چې را روان مخکې چې ما ووی چې ویلي ورته چې یا آل زریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فصیح یدعو الى شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا خبرې مې دواړو اورېدې خو بیا مې ما خپل اراده بدل کړم خپل اراده نه وانه وړېدم په زړه کې مې شک پیدا شوی دی چې ګوره اسلام هم ګوره اسلام دی ګوره دا کار ما ته خطا نه ښکاري خو چې بل طرف ته مې سوچ وکړم ما وی چې سلو خان دي سل حکم ابن هشام المعروف ابو جهل وی چې ګوره چا محمد قتل کو صلی الله علیه وسلم نو ګوره هغه د پاره به سلو خاني هیڅ ځل کې مې شک پیدا شوی دی خو ما وی چې سلو خان به ګټل غواړي روان شوم زما اراده مې بدل نکړه په دې لار کې رااله یو کس مخې نه راغی نعیم ابن عبد الله النحام بیا هغه راته وی چې عمر څه کوي ما نه تپوس وکړو چې عمر څه کوي عمر یو بہادر ځوانو چانه یریدونه وډاریک مې وته وی چې زما محمد قتلو صلی الله علیه وسلم داغه په قتل پس راوته ماغه قتلو دا نعیم ابن عبد الله النحام وته وی چې ګوره هغه ما قتلوا ځکه کته قتل کو نو داغه قبیلی دی غټه غټه بنو هاشم او بنو زهرا دا غوینه بری بیا سو خلاصي هغه ځان له سوکتی عمر رضی الله تعالی عنہ وتوي دې خبرونه داسې معلومیږي چې ته ملګری شوی دا خبر استادی سي دي داغه سره ته په جنگ باندې ون خطو داغه سره په جنگ شو هغه ته ما فریدا دا نعیم ابن عبد الله النحام ته ما فریدا لاړشا استاخور فاطمی او استاوخي سعید ابن زید هغه به ایمان راوړی دا هغه ته پوسوګه یو پیغور وانته کې وته چې تما سره دلته جنگ کېستا خو پکور کې مسلمانان شوی دي خلک هغه پرې خو ډایرک راغی باغی پسې کور ته فاطمه د عمر رضی الله تعالی عنہ خور ده فاطمه رضی الله تعالی عنها او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ د یو خیر د خور خاوني ډیر غوسه لري دا غزنه غوسه راغی غوسه شو واپس شو محمد رستی د لومبي د دوی ته پوس دا وراته پکور کې دا چل شروع شو چې دا غي د کور خوا تر اور رسیدو دروازه وټا کوله د چې دروازه ټکوله نو په دغه ټیم کې د دیګر عادره اوغي کرای حباب رضی الله تعالی عنہ ناسو او د فاطمه رضی الله تعالی عنها تاو سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته قران خو دای تلاوت ہوتا کو دا وخت چې راځو پردي حکم نه دی راغلی ښا
د چې دروازه وټکوله وی عمر ما دروازه کولاو کا حباب رضی الله تعالی عنہ او ځان له کمزور او پته وته چې عمر هو کافر دی لا مسلمان شوی نه او پته لګي چې مونږ به وای کو تور وسره بیا به زموږ حالات لګړ وړي لاړو تختې د کمرې په یو ګوټ کې کېناس پټ عمر چرانه نو رضی الله تعالی عنہ داری کې وی دا تاسو چې سلوستو دا تاسو کوم دین شروع کړی دا تاسو څه شروع کړی تاسو ما ته پکور کې دا عمل غری شوی بی دین شوی د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ سره جنگ شروع کړي خپل خو سره اثر جنگ شروع کو هغه باندې سو گزارونو کړه د خور را فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته اخلاص او خپل خاون ته اخلاص او دی قاسم غوسه ده په خپل خور باندې گزارو کو د مخه ورلو مخه ولویني هغه خپل مخ پاکي وقاره هغه خور وقاره ده وی عمره تر هغه زمون په کور کې مونږ ته بدمعشي کوي مونږ باندې دلته گزارونه کوي مونږ سره جنگ کوي او مونږ ته چې تاسو ایمان راوړی دی زمون په کور کې مونږ واخې وی مونږ ایمان راوړی مونږ مسلمانان شوي یو او ته چې څه کولی شي هغه وکړه ته چې څه کولی شي هغه وکړه خور یې د عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ورور ته داسې وایي قارېدلې ده عمر رضی الله تعالی عنہ چې خوال ټکول وکړو د هغې نه پس چې په خپله ستړی شو کېناستو سوچ یې وکړو چې ما خو دوی ووالې لاړو مې دې تپوس ونه کړو چې نه تاسو کوم دین شروع کړی ما ته اړې نه تپوس ونه کړو ستومانه شو به خپل کار باندې لګ پکار د چې لږ معلومات مې کړی وای د هغې نه وروسته مې که بیا هر څه کولی خړومبې معلومات پکار د دې نه وروسته وی د خپلې خور ته ورشه فاطمې تاسو چې کومه پاڼه راغستې وه تاسو لوستل هغه راوړه چې زه وګورم خپلې خور ته وی خور یې ورته جواب کې بیا څه وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون قم فاغتسل أو توضأ فاطمه رضی الله تعالی عنها وتوي د خپل خور د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون قم فاغتسل أو توضأ اے عمرہ تو خو پلیتی پلیت تو خو مشرکی تا خو ایمان ندے راوڑے او اللہ وی چی دی تباغ سڑے لاس ننزدی کی چاغ پلیتی پلیت بیاو دس سڑے جنوب سڑے بدی تلاس ننزدی کی قم فاغتسل او توضأ یا ورشا غسلو کا یا دسو کا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو روایت راځي چې غسل کوي او داس به ورشا پاڼې راوړل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې وغلا لیکل او واستل ورتلو چرای وړولا هغه چې څنګه وکتل نو دا ځای ډایرک په پاڼه کې لیکل او د سورې طه آیاتونه ډایرک دا شروع کړو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى د سورة طه آیاتونه تلاوت کړم دیار لس آیاتونه د سورة طه تلاوت کړم چې د آیات تر ورسېدم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري د آیات کریمه د چر ورسېدم
دای تلاوت کو د دې په مان باندې پویدوم زکار او دې دار په مان باندې پویږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پڑھا لیکام دے عربیم دے عرب جب باندې پویږي داسی وی چې اننی انا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا انا فاعبدوني واقم الصلاه لذكري آیات کریمہ تلاوت کوم اللہ وی پخپل ازال اللہ امام اننی انا اللہ ذکر اللہ امام بل الہ نشتے مگر زی مازم زمان علاوہ بدبل چا عبادت نکوائے زما عبادت بکوائے زمان منز بپا بندے کوائے دید پارا چی ما یاد کے امام عمر فاروق چیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دایات کریمت تلاوت کو بے اختیار دخلین دا خبر هو تلام ما آسن هذا و اکرمام ما آسن هذا و اکرمام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو یو ناشنا مزوکل ناشنام دیکھو یو ناشنا خوندکم دا خویو دا سی خبر دا چی ما مخین ندوری دلیم دا خویو دا سی کلام دے چی مخی ما ندے لوستیم دا خویو دا سی کلام دے چی مخی ما دوری دلے ندیم دا دین دا معلوم اشوام چی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزل کی گریزے کی دی اسلام دا پارام حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویشوم چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما آسن هذا و اکرمام حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویشو چی دا عمر پزل کی زیشوے دیم دا دنن آوازو کو ابشر یا عمر حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابشر یا عمر عمر زیر واخلام عمر تا دی مبارکی مبارک شو مبارک مونږ چې پښتو کې وایو زکا دا خبره وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ وته د سشي مبارکی د سشي زیره راکایم حباب رضی الله تعالی عنہ وته د الله نبی ستاسو لپاره دعا غوښته و دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو لپاره دعا کړې و هغه دعا ادا کړې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم ايد الاسلام بأبي الحكم ابن هشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کړې و اللهم ايد الاسلام بأبي الحكم ابن هشام او بعمر بن الخطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله اسلام ډیر کمزور دی کمزور الله مسلمانان ډیر کمزوري دي کمزوري الله دا دو کسان دي چې دوی لږ زور ور دي چې حکم ابن هشام دی چې معروف مشهور په ابو جهل باندې دی یو چې دینو عمر رضی الله تعالی عنہ دی الله پرې دوانو کې یو مسلمان کا چې مسلمانان په مضبوط شي مضبوط دې دوانو کې یو مسلمان کا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پزړه کې نورم لګځي و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما د پاره دعا کړې و دا دوه روایت راځي چې یو کې وسره ابو جهل شته بلکې نشته صرف د عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره خاص دعا کړې و نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سی ویلو چې اللهم ايد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خاصتا چې الله په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې اسلام مضبوط کا مسلمانان په مضبوط کا ګورډیر کمزوري محدثین چې کله د دې دوانو حدیثو په منځ کې تطبیق نو داسې وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبي مخکره دعا کړې ده چې الله په ابو جهل او عمر کې یو مسلمان کا خو بیا الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ذریعہ د وحی باندې
چې ګوره دا ابو جهل چې دی حکم ابن هشام چې دی دی بر دنیا نه کافر دی کافر نو دی ګوره مسلمان کی دی نشي وی دوباره نبی علیہ السلام چې دعا کړې ده نو هغه صرف د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک کړي چې صرف عمر مسلمان کا عمر هغه د پاره دعا کړې ده چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېده د مخ کې نه داسې خبر را روانه او چې د بزړه کې لګ لګ ځای کیږي چې دا خبره واورېده بزړه کې نورم د اسلام د پاره ځای پیدا شو اسلام ته زړه مایل شو چې ایمان راوړم ډاری کوئی بما د نبی علیہ السلام خواله بوزه تادیو که ما نبی علیہ السلام خواله بوزه نبی علیہ السلام بچا تا معلومی حباب رضی اللہ تعالی عنہ وتوی چې عمر زبر بولو ما ته دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناس ته معلوم دی چې هغه دار ارقم دی د ارقم رضی الله تعالی عنہ پکور کې ناس دي صحابه به تر غونډول هغه به تعلیم ورکاو ما ته معلوم دی ال تبزو ال ته چې دینو نبی علیہ السلام ناس دا غزینا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او حباب رضی اللہ تعالی عنہ را روان شو نبی علیہ السلام لچا خبر ورکو چې عمر را روان دے و نبی علیہ السلام تو صحابو تلاپت نشتا چې عمر دی ایمان پا ارادہ را روان دے چې ایمان راوڑی دوان را روان دی چراورا سید دار ارقم تا نبی علیہ السلام چکم زیناسو دا ولنه مدرسه دا د صحابه او د نبی علیہ السلام او استاد نبی علیہ السلام دی او صحابه شاگردان دی او د ارقم رضی الله تعالی عنہ کور هغه اولنه مدرسه دا دار ارقم په نوم باندې یادی چال تر اور رسیدو دروازه وټه کولا आवाज یو کوي عمر صحابه لګدا سي پزړه کې وای اړېدو ځکه دنه چې کوم صحابه دي ټول کمزوري دي چې دا خبره وکړه چې عمر ما نو دوی خلکو ته صحابه ته پته وا چې عمر دا نبی علیہ السلام پسې تور ګرځي او قتلې دا وسه صحابه وي چې دروازه ته کولاو کې او سو کوي چې مکولاو وته صحابه اوس پدې کې لګ مشهور کړي یو صحابي دروازه کولاو کې نو بلوي مکولاو ځکه کراشي تور وو سره پلاس کې مونږ ته تکلیف راوړسي مونږ کمزوري یو صحابه پدې جنجټ کړي یو وی دروازه کولاو کې بل وی مکولاو وای حمزه رضی الله تعالی عنہ د دنه دریو ورځې مخکې ایمان راوړ مخکې دا واقعیا مون په بل جمعه کې ویلو د دنه دریو ورځې مخکې حمزه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی دی خو هغه ځان له بهادر ځوان دی داغه د بهادر واقعیا مون مخکې جمعه کې ویلې ده هغه دومره بهادر دی چې دا ابو جهل غوندې سړی چې سره د قریشو ناس ته په کعبه کې او راغه او پلندې باندې ورلا دا سر وو زخمی کوله دومره بهادر دی حمزه رضی الله تعالی عنہ نو ابو جهل او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دوی غدي سے مساوی د یو بل سره په مقابله او په جنگ او په پرځولو کې نو چې حمزه رضی الله تعالی عنہ سره د قریشو چې حاضر دي په کعبه کې او د ابو جهل غوندې سړی لا پلنده باندې سر وي خو څوک پوهېږي که نه حمزه به هم څوکي رضی الله تعالی عنہ
چې حمزه رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی دا چې صحابه په دې تشویش کې دي، څوک چې دروازه کولاو کوي، څوک چې مکولاو وي، عمر راغلی دی. او ما خو تاسو ته وی چې هغه د حمزه رضی الله تعالی عنہ دته درې ورځې مخکې ایمان راوړی دی عمر رضی الله تعالی عنہ نه. حمزه رضی الله تعالی عنہ ته وی دروازه کولاو کوي، و عمر په صحیح نیت باندې راغلی، مطلب دا دی که د ایمان د پار راغلی چې ایمان راوړي اسلام قبول کی وړې راخه ده. خو کو عمر اراده بدلی جنگ لراغلی نو خپه کېږي ما دې ځنه بچوندې نه وي. که د ایمان په اراده راغلی خو ایمان به راوړي، صحیح ده. خو که د ایمان په اراده نه راغلی، د جنگ په اراده راغلی، نو خپه کېږي ما دلته حمزه ناست دی، د ده نه به روغ نه ځي. تاسو ته دروازه کولا وکړه، څنګه چې دروازه کولا وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ډایرک د نبی علیه السلام خواته ورغی. نبی علیه السلام ډایرک لاس وګت کو د جامو نه راونیو، او نبی علیه السلام ته ډایرک وی اللهم اهدی اللهم اهدی، اے اللہ دته ہدایتو کام. ډایرک د جامو نه راونیو نبی علیه السلام ته وی اللهم اے اللہ اهدی دته ہدایتو کا دما چې سوکرانی ولې ده. یا بل روایت کې راځي اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الدين بعمر. اے اللہ دا عمر ابن الخطاب چې ده دی مسلمان کام پد باندې عزت ورکا چالا دین اسلام لام دی ګره مسلمان کا نبی علیہ السلام د لپاره دعا وکړه. نبی علیہ السلام د لپاره دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ راغه او د نبی علیہ السلام خواته کېناس. الله ته ایمان نصیب. نبی علیہ السلام ته وی زده د پاره راغلی ما چې ایمان راوړم او اسلام قبول کړم. نبی علیہ السلام په دعا وکړه هغه د مخې. عمر رضی الله تعالی عنہ خواندل چې زه ګوره ایمان راوړلو راغلی، ایمان راوړم چې زه مسلمان شم. نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناستو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او داسې ورته ووی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ زدا گواہی ورکوما زدا شهادت کوما چې بل الہ نشتا مگر یو الله دی، دا اللہ نا علاوہ گورے بل الہ نشتا بل الہ، او زدا گواہی کما چت دا اللہ رب العزت رسول داغا استاذ داغا پیغمبر اگر آلے گلے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتداسی صحابہ ټول په خوشاله دي، خوشحالی یو بل مبارکه ورکی او خوشاله شو چې عمر ایمان راوړو اسلام قبول. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې ایمان راوړو نو په دغه وخت کې یو سړی دی مسلمان نه دی، هغه پر تشهیر کې ډېر مراړی و، اشتهارات په ډېر زر کول، خبره به ډېره زر مشهوروله، لکه په دې زمانه کې فیسبوک غټ پیجونه و سره خبره به بس زر مشهور کړه. عمر رضی الله تعالی عنہ راغه په دبسه د نوم دی جمیل ابن معمر، و جمیل ابن معمر پسې راغه او ته وی چې دا خبره خورکا چې عمر مسلمان شوی دی. دا جمیل ابن معمر په خپل مسلمان نه دی،
هو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ته دا خبره خوراکا چې عمر رضی الله تعالی عنہ دی مسلمان شوی یو هغه سم اشتهارات زر کول خبره زر خوراو بل خبره پکې دا و چې هغه مسلمان نه دی نو خو زر خوراو دی روان دی چې چا سره میلاویږي هر چاته وي عمر ایمان راوړی دی ثابت شوی دی عمر ثابت شوی دی صاحب مطلب دا بی دینه شوی دی د خپل دین نه اوړېدلی دا جمیل ابن معمر دی د قریشو ټولګي ته راورسېدو او هلته هغې ته خبره وکړه چې عمر ثابت شوی دی او د خپل دین نه اوړېدلی دی بی دینه شوی دی خو د ده دا خیال نشته چې په ما پسې شاته عمر رضی الله تعالی عنہ را روان دی شاته پسې عمر رضی الله تعالی عنہ را روانو دی چې د قریشو د خلکو ته راورسېد دی ټولګي ته نو هغې ته وایي چې عمر ثابت شوی دی او د خپل دین نه اوړېدلی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته څه وایي اواز یې وکړو وي ثابت شوی نه یم مسلمان شوی یم د نر سړي خبرې په هر ځای کې ناري د نر سړي خبرې په هر ځای کې ناري چې راځي په پیغمبر پسې قتلې او هلته تېنه النحام تپوس کوي نو هغه ته وایي زما د پیغمبر په قتل پسې دلته چې ایمان راوړه او د قریشو خلکو ته راورسېد او جمیل ابن معمر قریشو ته وایي چې ګوره عمر ثابت شوی دی نو ډاریک ورته وایي ثابت نه یم ګوره ایمان مې راوړی مسلمان شوی د نر خبر سړي چې نو صحیح هغه په هر ځای کې ناري نو دغه هلته مو ورته وایي ګوره مسلمان یم ثابت نه یم او د هغه ځای نه ټولو صحابه ورته وایي نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ما د مسلمانانو مخالفت کړی دی نو مې ښکاره کړی او چې اوس مسلمان شوی ما او ایمان مې راوړی دی نو اوس هم زه د کافرو مخالفت کوم او ښکاره یې کوم او تاسو چې دلته په دار ارقم کې ناست یې پټ پټ عبادتونه کوئ پټ پټ عبادتونه کوئ نو دا پټ پټ عبادت په نه کوئ د نن نه پس په ښکاره عبادت کوئ او زه ګورم چې دا ابو جهل او د ده دا څومره ملګري دي په دې قریشو کې دا څومره کافر دي مشرکان دي زه ګورم چې دې مسلمانانو ته څه وایي زه دوی زور ګورم او د نن نه پس څه کوئ په کعبه کې بدن نه عبادت کوئ ښکاره اذان مم په اوچت اوازي عبادت په ښکارئ او چې کوم یو سړی وي چې عبادت په نه کوئ یا مسلمان ته صحابي ته یا پیغمبر ته څه وایي د هغې بیا زه علاج وکړم د نن نه پس په ښکاره عبادت کوئ